الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ربيع ابن زياد الحارثي رضي الله تعالى عنه د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په عزتمن ملګرو کې یو بل عزتمن مجاهد ملګری ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه دی. د په باره کې به عمر بن الخطاب ویلي چې کله زه خلیفه جوړ کړی شوی ما هیڅ عمل دومره رښتونی او سپینه خبره کړې ده لکه څنګه چې ربيع ابن زیاد ورته یو سپینه خبره وکړه، وروسته هغه روانه ده چې څه خبره ده. د جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام عزتمن ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د دنیا نه رخصت شو لاړو هغې دنیا له، نو په دې وخت کې مشري سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه له وسپارله شوه د خلافت. د مدینه منورې په طرف باندې قافلې خلک ور روان و تر څو پورې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړي، لکه څنګه چې بیعت سره د خپل امام او مشر سره کوي علی السمع والطاعه، چې موږ بستا خبره اورو منو به په المنشط والمکره، چې خوشاله کومه خفا. یو ورځ د ورځو د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب خاله یو وفد راغی د بحرین د علاقې نه، هغه سره نور وفدونه را روان و. عمر ابن الخطاب کې عجیب عادت دا چې هغه به د خلکو باندې حرص کو په دې طریقې چې دغه خبره واوري خپل خبر ورته دومره ډیره ونی کی. وجه ده کې دې الله عز وجل دې ملګرو په ذهنونو کې د څه خبره راواشي چې د عمر ابن الخطاب د پاره یو وعظ شي، یو د فکر خبره شي، یو د نصیحت خبره شي، په دې کې خیر خوې د الله د پاره، د الله د کتاب د پاره، د الله د رسول د پاره او د عام مسلمانانو د پاره. ډیر ملګری ورته په دې مجلس کې رااله حاضر شو. عمر بن الخطاب د ټول نه مطالبه وکړه چې تاسو خبرې وکړئ، خو هیڅ هم وینا ونه کړه. د شي وینا چې هغه خاوند دی اوچت شان والی وی. عمر بن الخطاب په دې وخت کې وسړي له متوجه شو، ځکه عمر رضی الله عنه شو هغه ملهم انسان مو سړي له وکاته به معلومه شو بده کې څومره خیر الله عز وجل یې خودلې نه سخت تاکید ور باندې وکي. ورته ویل چې شروع شاده کوم خبره چې ته کوي هغه دلته وسره وړاندې وشه، هغه وړاندې شو. په دې وخت کې د الله حمد ویلې، په الله باندې ثنا ویلې او دغه نه ورس ویلې انک یا امیر المؤمنین، ته یا امیر المؤمنین. دغه حکومت چې تعالی د رب العالمین د خوانه درکړی شوی دی خلافت، دا صرف د الله عز وجل د خوانه یو امتحان دی. الله عز وجل کله کله به خپل بندگانو باندې امتحان کوي، امتحان په کافروم کوي، په مسلمانانو. دوه قسم امتحان د رب العالمین دی، امتحان تکوینی بل تشریعی. تشریعی دا معنی په هغه امور کې چې هغه ستاسو د کنټرول لاندې دي، تکوینی دا معنی چې ستاسو د کنټرول او قبضه لاندې دي، لکه مرض، مرګ، غم، خادي وغیرہ. الله عز وجل به د کافرانو باندې امتحان کې مقصد پکې دا چې هغه رجوع کوي رب العالمین له د مؤمنانو باندې امتحان کې دی. جدا جدا حیثیتونه دي، یو حیثیت پکې دا چې موږ د رب العالمین بندگان او الله چې څو غوړي هغه په موږ باندې کولې شي. دویم د دې وجنه چې انده زمانه د پاره د سړي اوچت استعداد والا شي، نو ورته ویل چې فتق الله، د الله نو ویریږي په بار د هغه حکومت کې چې رب العالمین د خوانه تعالی درکړی شوی دی. او پوهه شبدی کله فرات د غرب د خوا کې وي، د هغه سیلاب په د خوا کې او د هغه سین په د خوا کې او د درې په د خوا کې وګړه ورکه شو، لیوانو او خړل بغیر د سبب او معنی نه پورې قیامت به الله عز وجل وستانه دغه باره کې تاسو بوختنه کوي. دا دومره سخت کار دی. دا خبر چې کله سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب اورد نو ډیر انتهایی سخت قپشو وی شړل، او به د شی ویل چې کله نه خلیفہ جوړ کړی شوی ما هیڅ عمل دمره سما سپینه خبره کړه نو ولکه څنګه چې صاحب مال وکړه. ورته چې فمن انت تسوګي ځوانه د ورته وی ربيع ابن زیاد الحارثي. عمر ابن الخطاب ورته د مهاجر ابن زیاد روري ربيع ورته ویل چې چې کله دا مجلس اخر له ورسېدو نو عمر ابن الخطاب خپل منشي لرلو او سکرټر لرلو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، او هغه دا خبر وکړه چې د ربيع ابن زیاد د حالات معلوم کا چې کم ځای کې دی، که چیرته دا یقیني رښتونی نو په دې کې ډیر انتهایی اوچت خیر دی، او دا بس موږ سره به د خلافت کې دی اوچت کارون د لپاره حکومت کې استعمال شي، او دا په ځای کې مقرر کو دغه نه ورسې به مال اطلاع را کړه چې دا کار مې دله وسپارو، ځکه دا کمال والا سړی دی. وې دومره وخت تیر شوی نو چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو فوج تیار کړ تر څو پورې د مناظر او علاقه او هغه فتح کې د احواز په علاقه کې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب د امر د وجنه وې شروع شو چې په دې فوج باندې څوک مقرر کمانو. په دې وخت کې ربيع ابن زیاد او دغه ورور مهاجر د دواړو ور باندې امیران مقرر کړو. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د مناظر علاقه د قبضه کړه، محاصره کړه، او په دې وخت کې د دواړو د خواونو سخت قوي جنگ شروع شو. ته به دا ګمان کوله که څنګه چې ژوند دي دوه پلونه یو هغه د یو بل سره ونکي ډیر قوي، چې تاریخ د اسلام نشي جګړه کله لیکل نه ولا که څنګه چې د مقام کې وشوه. پېکدا وې دې مشرکینو سخت جګړه وکړه، ډیر انتهایی سخت میړانه او طاقت او خودلو چې هغه خلکو په ژوند باندې راتللم نه
تر دې پورې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې او د عمر بن الخطاب په ملګرو کې ډیر انتهایی شهیدان وشول چې تقدیر پیخه په دې کې وکړو بل چې دومره شهیدان شوي نه و. مسلمانانو په دې وخت کې جګړه کوله خو لیکن مسله دا و چې دوی روزي په دې میاشت کې روزي نیولې و هغه ماتول نه. مهاجر شاغه د ربيع ابن زیاد ضرور دی هغه شکل د حالات ولیدلو نو په دې وخت کې ویل چې دا قتل په مسلمانانو کې ډیر انتهایی سخت او ډیر انتهایی زیات اراده دا وکړه چې زه رب العالمین درزار لپاره د خپل نفس او مال نو استیر شم. ویلاړو په دې وخت کې اول غسل وکړي دغه نور څه خوشبوئی استعمال کړو به کفن د سر نو وتړو د خپل رول وصیت وکړي او ورته وی چې دشمن خواله ورزم. عربي په دې مقام کې لاړو د مسلمانانو مشر ابو موسی اشعری او دا خبر وکړه چې مهاجر د یو قص کړي دی چې هغه وز د خپل ځان رب العالمین لور کې بده شي حال چې دا روزدار دی او مسلمانانو باندې اق مصیبتونه راغلي دي. یو دا چې دشمن دا جنگ ډیر انتهایی خطرناک روزه ډیر انتهایی سخته د روزه د مسلمانانو حوصله کمزوري کړي دي او دوی انکار د دې خبرې نه کوي چې موږ دا روزه ماته کوو. ته څه خبره اوس کوي په دې مقام کې هدایت د ملګرو لوړان دي کا ابو موسی اشعری د فوج پر منځ کې ودرېد په اوچت باواز باندې ویل چې یا معاشر المسلمین اې د مسلمانانو جماعت زما قصد دا چې کوم سړی روزداري هغه په دې مقام کې روزه ماته کوي او کبه نه ماتي بس هغه د قتال نو ورسته شي یو جیک ور سره په دې وخت کې د په دې سر راوړلو او به وس کله کله چې ملګرو دا حالات معلوم کې چې دې صاحب روزه ماته کړه هغه ټول روزه ماته کړه. هغه مهاجر ابن زیاد رضی الله تعالی عنه چې هغه ربيع ابن زیاد الحارثي ورور دی هغه چې کله د خپل مشر ابو موسی اشعری دا خبره واوریدله په دې وخت کې غړب سره دوم ابوس کړي وی ویل اسماء پر رب العالمین باندې قسمی ماسکل د عبود دی وجه نه دي کړي عزت کې شوی لیکن قسم دا وکي چې خپل امیر دا خبره عمل ایرا ولم امتثال کرا ولم زکه بده کې ډیر انتهلوی خیری دغه نور خپل تور را وېستا د دشمن پر صفونو باندې ورودانګل تند ماته شو صفونه شلول یو طرف او بل طرف باندې داخله کې غرزول خو لیکن د اچانه په دې لړ کې ترس او یره موجود دي نه پیخه دا کله چې د دشمن د فوج د منځ د ورغې نو هغه څلور طرفونه په دمه راتاو شول او د تورو گزارونه په دمه شروع کړ د مخکې طرف نه د ورسته طرف نه د کی طرف نه د چپ طرف نه پیخه دا چې دومره قوي مجاهد د دشمن په منځ کې راګیر شي او د اسلام دشمنان د ارخوانه په دوه باندې تورو د نزو گزارونه وکي نتیجه دا شو چې الله عز وجل دا شهید کی وکړه چې هغه را د شجاعت او میړانه ولیدله نو فیصله د شو کړ چې دې صاحب د اثر تاسو راکټ کوي هغه د شو چته غونډې باندې د دې جګړې په ډګر کې خودو خلکو بدله قاتل تر څو پورې دغه د ملګرو او سله برابر شي چې د اغلوی قومندان د سره موږ د عمل وکړو. ربيع ابن زیاد الحارثي چې کله د خپل لور د اثر ولیدلو نو ورته ویل توبه لك وحسن مآب الله عز وجل تعالی جنت درکې او ډیر خزر واپسې ځکه تا خو د دې لپاره د خپل تور وروشته کړي واخو ویل والله اسماء رب العالمین باندې قسمی زبستار لپاره انتقام اخلم یو د مسلمانانو د شهیدانو لپاره به انتقام اخلم بل او ان شاء الله کشرت رب العالمین او غاړي. ابو موسی اشعری چې کله ولیدل چې د ربيع ابن زیاد الحارثي ډیر انده خپه شوی د خپل لور پسې چې کوم مهاجر دی او ویل د شدا اوس انتقام خامخه اخلي د دې دشمنانو نه د ورور په باره کې د مسلمانانو په باره کې سخت انتهایی زیاته غصه راغلي د رب العالمین د دشمنانو لا په دې وخت کې دا قیادت دلې پری خودو او لاړو د سوس علاقه له ویل چې اغه زلزم هغه فتح کوم. ربيع ابن زیاد الحارثي په دې وخت کې د خپل ملګری روان کړ د مشرکینو په طرف باندې داسې په اوروال وته تابدا ګمان کول کې تیز باد او دا چې کولول درې سرونه کول تا بده شي ګمان کول کده چې دیګونه سړی د غر د سر نه اعلان را غورځي او سیلاب را روان کړي نتیجه دا چې دشمنانو دا صفونه مات کړه دا غوي هغه جګړه کمزوري کړه. الله عز وجل مناظر علاقه د ربيع ابن زیاد پلاس باندې فتح کړه خو ډیر په انتهایی سخت تکلیف او شهادتونو قرباني باندې سخت انتهایی زیات جنگ وکي کم خلک جانب مقابل والسوال واغي اوجل کم چې هغه زنانه واغې ځان سره قیدین کړه او غنیمتون رب العالمین مجاهدون لدمر ورکړه چې کم الله غوښته وې په دې وخت کې د ربيع ابن زیاد دستور سم د شي او پړقیدو د مناظر د جګړې نه ورسته او د هر انسان په دې شبه باندې نارینه که زنانه کشر که مشر دا خبره کې نسته چې لله الحمد د مسلمانانو په ګروپونو کې د څو سړی موجود دی لکه ربيع ابن زیاد رضی الله تعالی عنه هغه قوي جنگ چې هغه مسلمانان په ډیر شهیدان شي او هغه وګټلو او دشمنان مات کړل. دا د مجاهدونو په دې مابین کې د شولي قومندان باندې یاد کړ چې په لار بروانو خلکو بدل کاته د وجر اوچت اعمال د دنه چې دا ډیر انتهاجات بهادر دي. مسلمانانو په دې مقام کې قصو کې چې موږ د سجستان علاقه ورزو او د غیر لپاره یو فوج تیار کې او ویل چې ان شاء الله الله عز وجل به ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه په لاس باندې دام د مسلمانانو په قبضه کې اچي. ربيع ابن زیاد په دې مقام کې د خپل فوج روان کې
غازی د رب العالمین په دلار کې د سجستان په طرف باندې چې مزلونه شروع کړ تقریبا 15 فرسخه چې په هغه وخت کې وحشي حیوانات چې په دشت کې وشيږي هغه د دینه قیدیدل هغه د دینه تنګیدل او دیله تیار نه و لکه څنګه چې دا سړی ور روان دی خدا په ور روان شو په کله چې رستاق علاقې له ورورسته رستاق زالق چې دا د سجستان په حدود کې ابتدایي سرحدات دي وې په دې کې ډېری اوچته قلاګانې اچولې جوړې کړې وې بلې سرونه جوړ کړي و هغه کې اوچت و د منارونه جوړ کړي و پوسټې جوړې کړې وې او ډیر انتهي آباد کارو د ارکسم میوه د ارکسم ودانیو وی ویل چې دا بس مونږه ولنې خطي د دشمنانو ویل چې دا څوک رابات نه کی په دې وخت کې دغه اوکر قائد قومندان ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه د رستاق زالق په علاقه باندې د خپل نظر ورواچو دغه حالات معلوم کړ ځکه مجاهدینو ماشاءالله مناسب دا چې هغه د علاقه په جغرافیه باندې نظام پوي کې مخکې دنه چې په دشمنانو باندې گزار وکي چې په څه صورت حال باندې موږ په خلکو باندې ورشو په کې دا معلومه کړه خپل اطلاعات کسان ورته دا ویل چې دوی اختر روان دي د مهرجان پاغوي کې دي ډیر انتهایی زیات بنديږي د انتظار شروع کې حتی تر دې چې کړه د مهرجان د شپه د دوی اختر د مجوسو په غفلت کې واقع و ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه سره د مجاهدینو په ورودانګل او دغه په سټونو باندې خپل توري کې خو د هغه علاقه سجستان هغه په زور باندې ونیوله تقریبا پای کې 60 کسان قیدیان کړه او هغه زمیداران او هغه دهقانان چې په علاقه کې اوسېدل د حکمرانانو د پاره کم باغونه ساتل الله عز وجل د ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه په دلاس باندې ټول اسیران کړه په دې اسیرانو کې د بادشاہ او دهقان زمیدارو تقریبا 300,000 روپۍ هغه راخسته او د خپل بازار لپاره روان کړي وي ربيع ابن زیاد ورته ویل چې کوم ځنه د مال ته راوړو ودا ازما د مشر په هغه قریو کې دی وی قرینا نو به ربيع ابن زیاد ورته وی چې وکړي دومره مال ورکې په هر کال کې هغه وی چې آو نو ربيع ورته وی دا څنګه وی تبرونه منغ وو زنبیرونه منغ راوړو خلیص منګي لیکن منګ د جزیره ټولو به دل ورکوي د جزیره غوندي وشي په کدا جګړه په دې مقام کې کېنستا آرام شولا مجاهدین رب العالمین کامیاب کړه و هغه دهقان ربيع ابن زیاد د ډیر انتهایی زیات مال پیش کې ترڅو پورې دا بچ کړي شي د عمل اهل عیاد ربيع ورته ویل وزتا معاف کوم نه ترڅو پورې چې مسلمانانو ډیر انتهایی فدیه ورنکې هغه څومره اندازه فدیه به زور کومه و ربيع ابن زیاد رضی الله تعالی عنه د خپل اوچته نظام دا په دې ځمکه باندې واله او ویل دا سره سره براوړي په دې نظام باندې به اچو دومره ډیره به جوړي تر دې پورې چې دا به بالکل ورکش هغه بالکل صحیح ده و دې وخت کې دغه دهقان لاړو د بادشاہ زمیدار د خپل سره سپین راخستله او په دې نظام باندې د پاسه اچول نتیجه دارو وتله چې په سرو او سپینو کې بالکل دا پټه شوله چې پټه شو دغه نورسه ورته ویل چې تاسو موږ د خوانه آزاد ربيع ابن زیاد د خپل فوج هغه فوج انتقام اخستون کې د سجستان په علاقه باندې ورننستو وې په دې مقام کې دا قلاګانې د شیرا غورځول او فتح کولې د شینې لاندې اچولې د دوی د اسونو د اغفقول باندې تاب دا ګمان کول لکه د من ډیر انتهایی ټاپ او تیز باب چې هغه څنګه په خطرناک وچو پاڼو باندې راوالو شي کې ولاندې ټول لري غورځي الله عز وجل ډیر لوی خارونه لوی قریه دا د دې په لاس باندې فتح کړې تر دې پورې چې هغه په خپل د امن طلب کوونکو ور روان وو مخکې د دین چې د مسلمانانو تور د هغه پر سټون باندې کې خودل شي حتی تر دې پورې چې د مجاهدینو فتوحات زرنج او علاقه تر اغیزه پورې ورسېدله چې د سجستان د اغلوی مرکزونه یو مرکزو پایتخت و ده چې کله سبا شو دشمن په دې مقام کې د ربيع ابن زیاد الحارثي د پاره ډیر انتهایی سامانونه تیار کړه اداره پاره ډیر د سې تیار سي ودرولې او ویل چې لوی قهرمانانو کرول ملګری د سره مقابله کې منګه اچو او عزم داو کې چې منګ به دفاع کوو د لوی کارنه یا به تر دې پورې چې دا په سجستان کې خلک ماتي وخوري او یا به داسې مسلې چې موږ په دې ځای کې مړ کېږو ځکه زمونږ اوچت سي قیمتي ځای غامدار دی الله عز وجل د مجاهدینو دشمنانو په دې مابین کې جګړه بیا شروع کړه دومره انتهایی خطرناک جګړه رااله تا به دا ګومان کوله که څنګه هغه ژرند دوه پلونه په خپل منځ کې ودا غلي داري راګيري کې او دی وخت کې یو بل بالکل بخلونه کې یو هم پوره قرباني رضان پیش کړي بل ما څومره قرباني چې دی غوښتله هغه پیش کړه څومره چې هغه ورکول هغه نتیجه دا شو چې الله عز وجل مسلمانانو له فتح حکومت ورکې تر دې پورې مرزبان علاقه چې د دې قوم کوم مشرو هغه د ربيع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه مجاهدین ولید چې هغه په دشمنانو باندې راوخاته د دوی یو مشر پرویز په نامه باندې هغه کوشش دا وکړ چې رسد ربيع ابن زیاد الحارثي سره په دې وخت کې جوړ جاړه وکم ځکه دا خو همیشه د جسمه په مقابل کې لګي رسمه دا ټول کسان را ختم کړه قوت سره دی نه لحاظ د خپل ځانو کو نه د بل خداغه د پارزان رسي تر څو پورې داغه امن طلب کې لیکن په شرطونو ربيع ابن زیاد د استاد ورغه او دا پښتنه ورته وکړل چې موږ په وجه کې کینو سره مذاکرات کوو هغه ورته ډیره کړه خپل ملګرو له ویلې وی هغه کسانو کوم ځای کې چې دغه پرويز ما سره ملاقات کین تاسو په دې ځای کې دې ځای نه ګرچا پیرا ای دوی دې مړو دا ککرې دا دې ځای کې کېدای او په کوم لار باندې روان دي د لارې کی طرف او بل چپ طرف باندې
دوی دا مړي مشي ډيري واچوي د اقزنه چې دلته راځي تر څو په د باندې دا روب ور پریږي او دا ماته اخري اما قو شکل دا پرویز را رواني کې د ربيع ابن زياد الحارثي دی خواله هغه په یوځای کې ناس ته اوچت صحابي ډیر اوچت قط والا ډیر اوچت مضبوط سر والا ډیر سخت سینې والا ډیر مضبوط جسې والا چې کله به انسان ربيع ابن زياد الحارثي ولود پرځړه کې یو یره ورخطای رااله پرویز شکل ور داخلي کې نو په دې وخت کې د اوګي په دې منځ کې دا کوم غوکه چې واغې ور په د وجه د یره نه زړه بالکل لوته د مړي چې ولې دره اراده دا و چې زور نږدې نشم دله لیکن دومره یره پیراله حتی تر دې د ربيع ابن زياد الحارثي رضی الله تعالی عنه سره د مصافحه هغه اراده بدل کړو نه کوم د لړ ځنه سره خبر او کړه بده شی جواب باندې چې هغه کوم قلق راغی استراب او د شی ورته ویلې زما ستاسو رسول حرب ما باندې گزار مکوا زب تعالی زر غلامان در کوم د ار غلام په سر باندې سرو زر یو جامي ربيع ابن زياد الحارثي رضی الله تعالی عنه دا خبر وسره اومنله او د دې پرويز سره په دې خبره باندې صلح وکړه را روانه ورځ شکل راځي ربيع ابن زياد الحارثي رضی الله تعالی عنه د مدینې لور داخل شو ګر چا پیر د علاقه راګیر کړه د مسلمانانو په دې مابین کې د یو خو د تکبیر اوازونه د بل خو د لا اله الا الله اوازونه وفکان یوما مشهودا من ایام الله دا د څو ورځ د شدیله خلق نشاندهی کوله گواهی کوله د رب العالمین په ورځو کې په اغه نعمتونو ورځو کې یو دغه ورځ چې الله مسلمانانو له فتح وکړه ربيع ابن زياد رضی الله عنه د خپل تور راويستا تا به د شي ګمان کوله کوي مضبوطه تور د مسلمانانو په لاس کې په دشمنانو باندې حمله کوله چې الله عزوجل ډېر لوی خارونه فتح کړه ډېر لوی منصبونه فتح کړه تر دې پورې چې د غټول امر بني امیه ول ورسېدو په هغه وخت کې معاویه ابن ابي سفيان رضی الله تعالی عنه دا ربيع ابن زياد رضی الله تعالی عنه الحارثي د خراسان د علاقې مشر مقرر کړي لیکن په کدا چې کله خراسان کې د امیر مقرریږي دلته ملګرو سره به جوړ جاړه برابرواله نه راځي سخت انتهایی خفقان ور باندې راغی هغه په دې چې زیاد ابن ابي د معاویه رضی الله عنه ورور هغه د خپل مشرانو له ویلي چې دله یو خط ورولېږي د شي ورته وایا چې امیر المؤمنین معاویه ابن ابي سفيان تعالی امر کوي چې تاسو څومره سترو سپین راوړي دي دشمنانو په دې غنیمتونو کې هغه ټول بیت المال له تقسیم کا اېدین را په دې خو هغه نور شین په دې مجاهدونو په دې مابین کې تقسیم کا او هغه بدل ته تقسیم کې مونږ ربيع ابن زياد الحارثي رضی الله تعالی عنه هغه خط ورولېږي ورته ویلي چې اني وجدت كتاب الله ما د رب العالمین کتاب مونږ کړي دي چې هغه له امر کې بغیر د هغه څه نشته مال امر کړي دي د امیر المؤمنین په دې شبا به د خلکو په دې مابین کې راځم ودرېدو پوښت आवाज باندې आवाज وکوي شراشي د خپل غنیمتونه والے پنځمه عیسی هغه دارو خلافه ولګره چې کوم په دمشق واقع و او څلور عیسی د مجاهدونو په دې مابین کې تقسیم کړه چې شاسوار د پاره دوه برخې پیدل د پاره و چې کله د جمعې ورځ شو و په دې وخت کې د خط وزدل را رسیږي و ربيع ابن زياد هغه منزله اوتلو په سپینو جامو کې د خلکو لډیر خپل مزیدار خطبه ورکړو به ویلې ایها الناس ای خلکو زه په خپل ژوند کې ډیر انتېستل شوم زه دعا غواړم تاسو په هغه باندې امين او یو به ویلې اللهم ان كنت تريد بي خيرا یا الله کته چرته ما باندې اراده د خیر لري فقبضني اليك عاجلا غير آجل ما ځان له رخصت کا په دې حال چې زر می بوزي ټدار عمر مال نور رانه کې ټول خلکو ویلې چې امين نور لا ډوب شوی نو پم دې ورځ باندې چې ربيع ابن زياد الحارثي د مجاهدونو اغلوي اميره د رب العالمین په طرف باندې روح د دور روان شو الله عز وجل دې جنت الفردوس نصیب کی او موږ تاسو د رب العالمین د صحابه کرام سید ابي دريره نصیب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.